چې دا ایمانی دایره ده. ایمانی دایره وس ایمانی دایره څه کوي؟ ایمانی دایره چې کوم یو انسان مسلمان او تو مسلمان هغه که د دنیا په هر یو ګوټ کې په تا باندې حق لازم دی، په تا باندې احترام لازم دی. هغه داسې دی لکه ستا چې روح پیغمبر علیه السلام فرمیل المسلم اخو المسلم، یو مسلمان دا رب المسلمان ورور دی. انما المؤمنون اخوة، قرآن کې الله سورة حجرات کې فرمایي مؤمنان ټول ورونه دي. ګوره بخاري شریف کې یو روایت د پیغمبر علیه السلام چې مؤمن دا به نه په مسلمان باندې ظلم کوي او نه به یې چا ظلم نه دی کوم دی دا پرېږدي. دا یو بله دایره الله راته وکړه. انسان یې څومره په وسیعه پیمانې سره احترام ورکوي. موږ که دلته کې اوسېږو، هغه غزه او فلسطین کې که هلته مسلمان یې موږ لیدلی غزه نه ده، خو د هغو احترام د هغو لپاره چې کوم دی درد او دود او درد یې په موږ باندې لازم کړ، د هغو لپاره یې په موږ باندې چې کوم دی د هغو په غم کې شریک کېدل په موږ او تاسو باندې لازم کړل. ځکه الله رسول فرمیل چې تمام مسلمانان د یو جسم په شان دي. ځکه د جسم په کومه یو عضو جز کې چې درد دي، نو نور ټول جسم د هغې نه بیا بې ارامه وي. دا هغه ایمانی دایره ده. وایي ایمانی دایره. اوس دا غونډې دایرې چې الله راتاو کوي، اول وړه دایره، بیا ښه لویه دایره، بیا ښه لویه دایره، او بیا به انشاءالله د جمعې ته ووایو چې یوه انساني دایره ده چې هغوی خو ټوله دنیا کې انسانان راغونډ کړل. ګوره دا دایرې ولې خدای پاک د انسان راتاو کوي؟ دا احترام انسانیت. کوم یو څه چې زیات محترم وي د هغې نه زیات یې د کوم دی نو پردې تاوي.